په دې ټول سوالای کې چرته ګرځي په دې ټول سوالای کې چې چرته جرګې کوي چرته رابطې کوي چرته خواري کوي او په هغه جرګو کې او په هغه رابطو کې زما ضرورت دي زه ستاسو کشر یم سوابه داسې نه لکه زما خپل کور سوابه سره زما رشته چې زما رشته نه سوابه سره زما رشته زما د کړنې رشته زما د دواړو ګانو رشته زما د پلان رشته زما د ټول خاندان رشته د هغه رشتې په بنیاد کې سوابه ته څه ضرورت له پښتنو د یووالي لپاره ما ته حکم کړی دی دا خبرې چې څوک صدر شو څوک صدر نشو زه صدر شوم زه نشم دې سکرټري شو زه پاتې شوم ټیکټ به دته ملایږي که ماته به ملایږي ټیکټ به د ډاګیو که د یاروسین دا خبرې چې کوي دي دا زما په نظر زما په سوچ اهمیت نه لري که اهمیت لري نو هغه د اجنډا لري اهمیت لري هغه د باچا خان بابا سوچ او فکر لري اهمیت لري نو هغه زموږ نظریه لري او دا د نظر تسلی درکوم چې په خپل نظریه ولاړې او د باچا خان په لار روان پاتې شو او په دې پښتنو جرګې وکړې او د باچا خان او د رسمي جرګې پیغام د سوالې پښتنو ته ورسو نو بیا نه کوم که داګې ته ټیکټ ملاو شو که یا حسین ته ملاو شو که طالب خان ته ملاو شو که نوي کلي ته ملاو شو که شل ته ملاو شو که هر چا ته ملاو شو که هر چا ته ملاو شو خو مبارک هم شه ګټه به رسمي جرګې نو پکار دي چې موږ په دې سوچ خپله ستړې او خپله خواري او بیا بالخصوص زه دا خبره ځوانانو چې کوم مانه کشران دي هغوی ته دا خبره کوم یا چې کوم مانه ډېر کشران دي هغوی ته یې کوم چې کوم زما د عمر دي هغوی ته یې کوم دې سپین ږیرو ته یې ځکه نه کوم چې دې سپین ږیرو ډېر قرباني ورکړې دې سپین ږیرو ډېر خواري کړې دې سپین ږیرو ژوندونه وقف کړي هر یو سړی چې راپاسي په سوابه کې نو هغه په فخر دا وایي چې زما پلار زما نیکه خدای خدمتګار و داسې نه که داسې نه هر یو سړی د خپل پلار نیکه د قربانیو ذکر کوي او دا حقیقت هم دی چې دلته هر دویم کور د خدای خدمتګار وګورئ خو زه د خپلو ظلمونو او د خپلو کشرانو نه د خپل پلار نیکه تاریخ خو درته یاد دی او د خپل پلار نیکه د قربانیو ذکر کوې او ډېرې ډېرې کوې څومره چې کوې کم دی کوې فخر کوې د خپلو مشرانو په قربانیو خو دومره تپوس به نه وکړو چې هغې کومه ستړې کړې ده هغه ستړې به تاسو کړی شو هغې چې کومې خوارۍ کړې دي هغه خواري به تاسو کړی شو او هغې چې په کوم رنګ په کوم شان پښتانۍ وکړې دي تاسو به هغه شانتې کله پښتانۍ وکړئ ما په لړکانه کې په سند کې دا خبره کړې وه په نوډیو بلاول بوټو راله دعوت راکړی و مور دې خدای وبخښي د هغې کلیزه وه ما ته دا خبره د سند خلکو ته کړې وه موږ مور هغې ته دا ګیله لرو که نه چې موږ سره تېر الیکشن کې دوکه شوې ده دا وایو که چې موږ سره دوکه شوې ده او څه حده پورې شوې ده ټوله شوې ده که نه اوس تاسو نه یو تپوس کوم چې څنګه په موږ وس کړی دی داسې خو په سند هم وس کړی دی
چې څنګه د انسانانو له ووټ نه پس دلته پیریانو ووټ اچولی داسې په سند کې کوشش کړی اچولی په کراچۍ کې کامیاب شوي کراچۍ کې داسې خلکو الیکشن ګټلی چې هغې سار راپاڅېدل او ورته وویل چې مبارک چې الیکشن دې ګټلی وي هغې سترګې بغلې یقیني نه کېدل چې موږ څنګه الیکشن ګټلی داسې خلکو الیکشن ګټلی نه دی ګټلی دی و اندرون سند په سند کې دننه انتهایی کوشش دا وشو جی ډي اے ورته جوړه کړه د پیپل پارټۍ خلک یې مات کړل په پیپل پارټۍ خلاف سازشونه وشو په سند کې د انتشار پیدا کولو کوشش وکړو انتهایی کوشش دا وشو چې په سند باندې اندرون سند په سند کې دننه هم د خپلې مرضۍ فیصلې مسلط وہ کامیاب نشو ولې کامیاب نشو سندې وته بیدار تیار سندې مشر کش بیدار نو سندې ځوان ورته بیدار ناستو سندې ځوانانو هغه ته پرې نه ښودل هلته هغې هغه فارموله استعمال نه کړې شوه هلته پیپل پارټي د اکثریت نه محرومه نه کړې شوه او زما دا وینا یاد ساتئ هر کله چې زما پښتانه زلمین دغه شان راپاڅېدل او هر کله چې د دې خدای خدمتګارو بچو په هغه لار باندې خپل فکر شروع کړ او هر کله چې زما لوی او ځوان او لوی بچي را پیدا شو خدای شته چې د لوی نه لوی پیرې راغی دا حلقې او دا سیټونه دا اکسیجن نشي ګټلی د عوامو قوت او طاقت ته بیا نشي ودرېدلی خو د هغې لپاره نن ضروري خبره دا ده چې مونږ یو ځلې بیا د یو نوې جذبې سره مونږ حرکت کې راشو مونږ په حرکت کې راشو د مشرانو دعا او د مشرانو رهنمایي ځکه چې د مشرانو د دعا او د رهنمایۍ نه بغیر منزل ته نشو رسېدلی خو خواص په ملایي خاص خپل ځوانان مختلف مشران دنیا بدله شو نن سبا د هر سړي په جیب کې موبایل خاص کر د هر ځوان په جیب کې موبایل شته او ښه خبره ده دنیا نه ځان خبره وي او دنیا ته خپل پیغام رسوي او هر کله چې زما یو ځوان یو کشر راشي او هغه په لاس کې د موبایل ووینم او هغه خواهش لري چې هغه د سوشل میډیا لپاره څه مواد جوړوي او د فیسبوک لپاره مواد جوړوي او د خپل پیج لپاره مواد جوړوي چېرته کې د چا تقریر چېرته خپله خبره چېرته تصویر نو زه اکثر چې راته موقع میلاو شي نو زه هر یو کشر ته او ځوان ته دا وایم چې دا هم کوه او د خپل پلار نیکه هم یاد دا هم کوه او د خپل پلار او د خپل نیکه لاره یاد ساته ځکه چې هغه لار د پښتنو د یووالي د ودانۍ د ابادۍ او د ترقۍ لار او د هغې لپاره ما ته ستاسو ټولو د ډېرې مرستې او د ډېر تعاون ضرورت دا اوسنۍ دوره نن شروع شوه او انشاءالله دا دوره به Lumea națională se părea oare de pădranul.
ما تاسو سره خبره کوله د دې موجوده دورې ما وختي دا خبره کړې ده او د دې د ټکټوکا کې وکم وختي به پټه مرګرو سره خبره کړې و موږ دا فیصله کړې ده چې په ټول پښتونخوا صوبه کې فوري طور په هر تحصیل کې او په هر حلقه کې خپل مرګرو سره جرګې شوې په ټول پښتونخوا کې نن تاسو خدمت کې حاضر شوي او ان شاء الله په دې روانو سلو میاشتو کې به د ثوابه هرې حلقې ته خپل مشرانو او خپل ظلمونو او خپل برګرو تنظیمونو لا هرې حلقې ته به یو ځل نه هرې حلقې ته به دوه ځله ان شاء الله حاضر یم دوه ځله ما وختي صدر سے کوي سر سے هغه حلقه کې زره نوې کلی ته حاضر شو بل ځل بیا یا کالو خان کې پروګرام کې دی یا شوی کې پروګرام کې دی یا بل ځای پروګرام شوی کې دی دا شانتي ان شاء الله روان پروګرام دما په خیال دما په یار حسین کې نو چې دا په یار حسین کې وشي نو ورپسې بل مرحله کې بیا پکام چې دا حالت کې یار حسین نه موږ یو بل علاقې یو بل کې تیار شو داګه یار حسین په داسې نه وي داګه یار حسین خو زموږ له خیره ګلونه دی ګلونه خو نورم پکې شماره خیر دی کوي دا ترتیب دی زموږ دا سلور میاشتې به زه په خپله انشاءالله په ثوابه مردان نوخار پېښور کې او چارسده کې دا جرګې کوم احمد خان په جنوبي اضلاع کې لګي یعنی کوهاټ کرک ډېر اسماعیل خان هنګول لکی مروت ډېر اسماعیل خان ټانک بابک صاحب سابقہ قبائلی علاقوں کې لګي کاجور مامن کورما وزیرستان هغه ټول علاقې میاں افتخار حسین سے مملکن سوات منیر چترال شاملہ دل دغه علاقوں کې لګي او زموږ نور مزدوری با احتاباد هریپور بټګرام تورغر مانسیرا دغه علاقوں کې لګي الیکشن چې کله راشي الیکشن په خپل وخت او دې وخت کې داسې حالات په پښتنو رالل او داسې حالات په پښتنو را روان دي داسې مشکلات پښتنو ته جوړ شو او داسې مشکلات الله نه پښتنو ته جوړېږي شي چې پکار داري چې دې وخت کې موږ خوارو شو او خپل قام سره او خپل خلکو سره جرګې نو زموږ تاسو ته راخواست دي چې تاسو په کلار کې نه زه تاسو سره راغلم چې راشي په نوخار کې او په مردان کې جرګې وکړي زه په دانه انتظار شي په بونیر کې جرګه وکړي زه په دانه چې سواد کلار شي یا کان کلار شي جرګه وکړي نه زه ته دا خواست کوم چې ثوابه خلقا راپاسه لاور تحصیل والا په لاور تحصیل کې جرګه شي رزړ والا په رزړ کې جرګه شي ټوپه والا په ټوپه کې جرګه شي ثوابه والا په ثوابه کې جرګه شي دا ټول ثوابه په مخ راواله چې هر نختره باچا خان بابا خیروکار خوالی شو په مختلف پرې جرګې شو دا کومه خاص او دا خاص او چې حرکت کوي نو نتیجه وګورئ دا د هغه حرکت نتیجه باندې دلته او ترکه کې چې شو دا تاسو د حرکت او تاسو د کوشش نتیجه چې څومره حرکت کوي دومره به خپل نتیجه راځي ان شاء الله زه تاسو وخت نور